ماشوم وایي چې کله زه وږی شم تا ته پته ده و چې زه کله وږی شم او زه دې جومات ته راشم او د نبي علیه السلام روضې ته وګورم زما لوږه ختمه شي وایي چې کله ډېر تږی شم نو زه راشم د نبي علیه السلام دې روضې ته رادننه شم چې یو چکر دلته ولګوم زما ټوله تنده ختمه شي. شیخ الاسلام حضرت علامه ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه دا د دیوبند یو نامتو عالم تیر شوی دی او په عربی ژبه کې د یو بهترین کتاب لیکلی چې عرب هم هغه ګوري او ډېر ته متاثر دي اعلاء السنن دا د احادیثو کتاب دی او په عربی کې چاپ شوی دی عربو ملکونو نم چاپ کیږي. الحمدلله زمونږ د دیوبند د عالمانو چې کوم عربي شروحات دي هغه ټول عرب خلک ګوري او نورو ژبو کې انګریزي وغیره کې د ډېرو کتابونو ترجمې شوي دي. من پاکستان کې د علماو قدر ډېر نه کوو زمونږ د عالمانو بار ډېر زیات قدر دی. بارو ته خلک د سونی جامې کپړې او کوټونه او عباګانې او هارونه اچوي د پاکستان علماو ته او په ټوله دنیا کې دوی کار کوي. نو علامه ظفر احمد عثماني رحمت الله علیه یو بهترین عالم تیر شوی او دا اوس د 13 صدۍ کې تیر شوی نږدې زمانہ کې. من خپل هم د 13 صدۍ او د دې صدۍ من دوانه صدۍ خورو 1900 صدۍ اکثر کسانو قتل دا او دا 2000 صدۍ کې نو موږ د 200 اولاد دی وجنه د دې دور د خلک ډیر زیات او خياران او چالاکان دي ځکه دوی دوانه صدۍ کتلې دي اگر اوسته دور هم کتلې او دا په دې سپینګیرو باندې او په ساده خلکو باندې باندې دوکه کوي. بعضی کسانی الکانی ورانه کوي ما زما پلار ساده ګل دی داغه د زړه زور ختم شوی غریب زور ته ویلې نشي کې هغه پار سب کوي دی وجه هغه وی زی اوزل عربستان ته تلم حج عمره د پاره وتل وی د مدینی سفر ته شکل لاړم نو الته من روټي وخړله هوټل کې یا کمره کې نو چې کوم اضافي سيزونه هغه من بیا بار لړ کړ اډو کې پاتې وړي وړي روټي پراتی د سیټ تم د کمرې نه بعد صفاجي کې هغه الته گزار کړ او کېم غوستل وی لږ سات بس چې زبار راووتم یو وړو کې ماشوم مې ولیدلو هغه دسترخوان نه چې موږ سره لړ کړي او گزار کړي هغې ته ناست و هغې خوړه. عربستان کې عزتمند اوس دا دومره عیش عشرت او دا بنګلې راغلي دلته غریبي وه او دلته خو خپله څه کروندم نه کېدله به دغه کجورې او دغه اوبه هلته دي اوبه هم ډېرې نشته د زمزم د اوبه دي نورې اوبه هم ډېرې نشته ترخې اوبه دي کمزورې اوبه دي نو ډېره غریبي وه نو هغه ماشوم باندې زما زړه ډېر زیات خوږ شو او خفه شو. هغه ماشوم ما دننه کمرې ته رادننه کړو څه د خوراک سامان مې ورکړو وی بیا مې تپوس وکړو بچیه چې ته دا څیزونه ولې خورې دا پرېوتي څیزونه ولې خورې وی ما ته وایي چې زه یتیم یم زما پلار نشته او زما مور غریبه ده مونږ خو عام خوراکونه کوو خو داسې ترسکون خوراکونه مسالېدار خوراکونه موږ ته میسر نه دي نو تاسو دا مسالېدار څیزونه او دا خواږه څیزونه لړه کړو نو زه دې پورې خوله وواله نو څه نه څه د خولې خوند هم برابر شو نو زه ډېر زیات خفه شو. وی مور دې بچی چې ته یتیم یې نو زه به تا ځان سره هندوستان ته بوځم اول ته به زه تاله ښایسته ښایسته کپړې وکړم اول ته به ورته ښکلي ښکلي څیزونه تاله درکړم د خوراک هلته ډېر اعلی څیزونه دي. وی ما ته وایي چې ښه وی ما ته وایي چې هلته چڼې شته چڼې د هغه ډېرې خوښې چڼې دي هغه ته وایي چولو ته چولې شته هلته چولې وی ما ته چې چولې خو هلته ډېرې زیاتې دي خپلې کېږي هلته وی ما ته وایي چې ښه هندوستان کې چولې هم شته هغه هلته دا څیزونه نه کېږي وی ما ته چولې کیلې امرود سیوان ټماټر پیاز دا ټول څیزونه دي هلته او هلته غټ غټ کالجونه دي غټې غټې مدرسې دي وی ما ته وایي چې ښه ډېر زیات متاثره شو. وی ما ته وایي چې زه مې مور نه تپوس کوم که مور مې پرېږدي تا سره ځم وی لږ ساعت پس چې کوم دی هغه ماشوم واپس رالی وی ما ته وایي چې ما له مور اجازت راکړو مخ لاس وینځلي و ځان یې صفا کړی مور یې نور هم خوشحاله وه چې زه یو کس به پکې کم شي او څوک به تربیت وکړي او تعلیم به حاصل کړي وی ما ورته ویل چې تعلیم یې حاصل کو چې غټ شي واپس بیا راولېږم خو چې تعلیم وکړي وی ماشوم ډېر زیات خوشحاله وي د هغه خوشحالي د هغه په هغه اننګو او هغه سترګو کې ښکاره کېده چې زه بهر ملک ته روان یم. اوس خلک سعودي عرب ته چې خوشحالېږي هلته غریبي وه هغوی هندوستان ته خوشحالېده دا زمونږ د عالم د هندوستان دی
وی ډېر خوشحاله شو ماشومانو ته یې ویل زه هندوستان ته روان یم زه به سکول ویم زه به کپړې اچوم هلته سپلۍ میلاویږي او هلته سیوان میلاویږي هلته کیلي میلاویږي هلته چولې میلاویږي کلول کرښې میلاویږي داسې وی ډېر زیات خوشحاله وی ما ورته ویل چې بچیا زه سلام کوم د نبي علیه السلام د روضې او چې کله مونږ عمره ختمو نو بس زه به تا ځان سره بوځم ویل ټیک ده زه تا سره همدلته یم دې جومات کې نو وایي چې کله د جومات نه موږ راوتو ما سلام وکړو د روضې مبارکې نو چې کله په ګیټ باندې راووتو نو سړی ډېر ټوپونه یې وال خوشحاله وو چې څنګه په ګیټ باندې راووتو نو ما ته وایي چې کاکا یو تپوس کوم ما ته چې وایه بچه ما ته ته خو ډېر خوشحاله وایي دا شیونه ما نه دي لیدلي چېرته ما ته به خپل میلاویږي وایي چې د روضې نه راووتو وایي تا نه یو تپوس کوم وایي ما یې وایه بچه څه وې وایي ما ته وایي چې دا روضه به په هندوستان کې دا د نبي علیه السلام روضه هغه که دا چرته ارزې کی وی دا روضه دا د محمد رسول الله دا جالی او دا محراب او دا مزار شریف به هلته وي وی ما ورته چې بچه دا خو هلته نشته د دې دپاره خو موږ دغه ځای نه راغلي یو د دې په ولوله کې او د دې په جوش او په محبت کې وی ما داسې د ګوتې نه نیولې او ماشوم خلک د ګوتې نه نیسي ګوته ورکړي پلار یا مشر وی یکدم یې لاس له جټکه ورکړه او ما نه لاس ودا چې زمره زه بیا په هندوستان کې څه کومه چې هلته دا نشته داسې ماشومان وایي ما ته وایي چې ما ورته ویل چې هلته کلول دي هلته چولي دي هلته کرښې دي هلته سیوان دي هلته کیلي دي هلته جامې دي وایي چې دا پکې نه نو زما یو شی هم نه دی پکار داسې ماشومان وایي ما ته ماشوم وایي چې کله زه وږی شم تا ته پته ده وایي چې زه کله وږی شم او زه دې جومات ته راشم او د نبي علیه السلام روضې ته وګورم زما لوږه ختمه شي وایي زه چې کله ډېر تږی شم نو زه راشم د نبي علیه السلام دې روضې ته رادننه شم چې یو چکر دلته ولګوم زما ټوله تنده ختمه شي نو زه به په هغه لوږه تنده ختمولو باندې څه کوم زما دلته لوږه م ختمېږي تنده مې م ختمېږي خو چې د نبي علیه السلام روضه په کوم ملک کې نشته زه هغه ملک ته نه ځم دا زه نه پرېږدم نن به یو کس داسې وکړي بار ملکونو کې امریکا کې د خلک پراته دي ناجایزه نه دي بس یو مینه محبت یو څیز دی نو داسې د علماو د خلکو د ماشومانو به د نبي علیه السلام روضې سره مینه وه او محبت